پېښور نیوز کې یو ځل بیا هرکلي کتونکو د بولټن په دې برخه کې موږ سره پخواني ناظم او د الخدمت فاونډیشن خیبر پښتونخوا صوبایي صدر خالد وقاص موجود دی. هغوی سره به موږ د مهم موضوعاتو په اړه خبرې اترې کوو. هغه به موږ ځان سره پروګرام کې شاملوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه یې سر تاسو ښه؟ الحمدلله خیر دی. اول خو دا ووایئ چې تاسو یو ډېر لوی ارګنایزیشن الخدمت فاونډیشن صدر یې، تاسو هغې کې کار کوئ. د هغې په اړه موږ ته لږ وړه شان معلومات ورکړئ چې دا الخدمت څه دپاره کار کوي. موستلی ویلفیر خو دی، خو د دې اصل تیم یا مقصد یې څه شی دی؟ بنیادی تیم زموږ خیر الناس من ينفع الناس، چې بهترین انسان هغه چې نور انسانانو دپاره پکې خیر وي. ډېر ښه. او دا د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی. نور انسانانو کې ټول خلک راغله، د تفریق نه بغیر، د رنګ، د ژبې، د علاقې، د مذهب، هر چا دپاره خیر. دا زموږ تیم دی او موږ ورته دا څنګه حدیث موږ سرو ټو هیومینټي وذ انټیګریټي انګلیش کې ورته ډېر صحیح. او 7 سیکټرو کې موږ کار کوو، 7 شعبو کې کار کوو. 90s نه دا رجسټر اداره دی، نه مخکې هم کار وکړو باقاعده پاکستان حکومت سره به طور NGO دا رجسټر 90s کې. او د دوو لحاظ سره دا یو ډېره یونیک اداره ده چې کوم سیټ اپ یې دا ټول پاکستان کې دی. او د والنټیر یو ډېر لوی تعداد دی. یعنې زه په خپل خیبر پښتونخوا به تاسو ته وایم چې د 20,000 نه زیات رجسټر والنټیر دی موږ سره. دا یو ایج دی. او د خیبر پښتونخوا 34-35 ټولو ډسټرکو کې د دې سټرکچر موجود دی، د دې سیټ اپ موجود. ټول پاکستان کې خو زه به د خپلې صوبې تاسو سره شیر کړم. صحیح. هغه موجود دی. 7 سیکټرو کې زموږ هیلث کې کار کوو، ډیزاسټر کې کار کوو، افتونه قدرتي وي که انساني افتونه دي. او دقسې ایجوکیشن کې کار کوو. دقسې په آرفن کې یتیمانانو کفالت ډېر لوی کار الخدمت فاونډیشن کوي. ډېر ښه. دې سره سره مونږ کمیونټي سروسز کې هغې کې دا ویلچیر ډسټریبیوشن شو، جیل قیدیانو سره خدمت کول شو، اجتماعي ودونه د یتیمانو جنکو دا هم ډېر. دقسې کلین واټر زموږ یو پراجیکټ دی چې د صفا اوبه ځای په ځای فلټریشن پلانټ، سمرسیبل، هینډ پمپ، دا مختلف زموږ منصوبې روانې دي. دا د الخدمت فاونډیشن او اسلامک مایکرو فاینانس مواخات ورته مونږ وایو، وړوکي قرضې بلا سود. دا زموږ 7 سیکټر چې الخدمت فاونډیشن چېرته لږ چېرته ډېر خو یو سیټ اپ ساتي. صحیح. دا وایي چې څنګه تاسو د ماشومانو خبره وکړل، نو تاسو فاونډیشن چې دی سټریټ چلډرنز لپاره څه داسې کارکردګي کوي؟ سټریټ چلډرن دا زموږ د ایجوکیشن پراجیکټ یو حصه ده. هسې خو د الخدمت فاونډیشن د سکولونو یو سیټ اپ دی، الخدمت سکول سیستم دی. خو بیا خصوصا هغه ماشومان چې هغوی په دې لارو کوڅو کې هغه رزق تلاش کوي، ګندګۍ ډېر کوي. جی بالکل. د زموږ د پېښور او دا نور غټ غټ ښارونو ته نه ډک دي، ورکشاپونو کې کار کوي. صحیح. او ایون دا چې اوس مونږ یو سټریټ سنټر په جوګیانو کې چې کوم خانه بدوش ماشومان دي چې په دې چوکونو کې ولاړو خیر به غوښتو د هغې زنانه یا هغې په خپله دا ځایانو کې سنټرو کې مونږ ځای په ځای ورکشاپونو کې په اډو کې دوی له وړوکي یو 2 کمرو سنټر جوړ کړو چې 2 غنټو له دا ماشومان راځي. دی ته یو 2-3 ټیچران هایر کړي. ډېر ښه. د دوی فیملی سره مونږ خبرې وکړو. دی د ورځې چې اصل 200 روپۍ به یې ګټلې شروع کړي ورته هغه مونږ ورکوو. او د دی دا وخت دی کې بیسک ایجوکیشن 1 2 3 او الف با تا نه شروع کړو 1 2 3 نه. او بیا هغې نه پسته چې دې ماشومانو کې چې چا کې ښه پوټنشل موجود دی، باقاعده د سکول سیسټم ایسه جوړه کړو. صحیح. د دې ځان له ډېر ښه سکسس سټوریانې دي. بالکل. یعنې زموږ د دې سنټرو نه ماشومان داسې موتي چې هغه ایډورډ کالج ته او بیا UT پېښور نو سافټویر انجینر یو پکې جوړ شو. ډېر ښه. دا خو ډېر غټ نو خبره دا د معاشري کریم هم دي، ځکه د غربت د لاسه خو دوی دا اکسس نه دی، سهولت ورته ایجوکیشن نه. خو که دا پالش شي او دې له توجه ورکړی شي نو دې کې ډېر تکړه ماشومان هم مخې کېدلی شي. او دا یو بنیادي کار چې الخدمت فاونډیشن په دې وخت کې 22 سټریټ سنټر په دې مختلف صوبې په مختلف ځایونو کې مونږ چلو. په پېښور کې هم دي، په جنوبي وزیرستان کې هم شته دی، په وانه کې، په شمالي وزیرستان کې هم شته دی، په سوات کې هم شته دی. او ایون د صوبې ټول غټ ښارونو کې دا څه حده پورې مونږ کور کړي دي. دا پراجیکټ زموږ روان دی. انشاءالله دې کال ته مونږ اراده چې یو 10 سټریټ سنټر نور هم انشاءالله مونږ جوړ. څنګه چې تاسو د ماشومان خبره وکړه چې هغوی دپاره پراپرلی تاسو ټیچرز فراهم کړي دي، ورته د هغې پیسې هم ورکوي، داسې پلانونه ډېر زیات مونږ کتلي دي. خو بیا په هغې باندې چک اینډ بیلنس نه وي. یو 2 ورځې دا واقع وشي یا میاشت پورې لاړ شي او بیا د هغې پرسانګر څوک نه وي. تاسو د چک اینډ بیلنس لپاره څه کړي؟ ظاهره خو زموږ پوره یو الخدمت فاونډیشن سیسټم دی. صحیح. سیسټم دا دی چې پوره یو فیزیبیلیټي تیار کړو. هغه ایریا کې لومبې مونږ سروې وکړو چې دلته ماشومان شته دی مو که نه. بیا د هغې ماشومانو د سنټر شروع کېدو نه مخکې د هغې ماشومان آیډنټیفای کړو، شناخت یې وکړو. صحیح. فیملی سره ملاقاتونه وکړو، چا سره هغوی کار کوي، هغې خلکو سره چې کوم ورکشاپ کې کار کوي د اډو کې اوس د نوې اډه کې تاسو د دې وزټ چېرته وکړئ یا د نور ځایونو کې د خانه بدوش کې اوس مونږ د سنټر په دې رنګ روډ باندې جوړ کړی دی. صحیح. نو دا ټول ترتیب چې مونږ جوړ کړو، بیا هغه ځای کې د هغې لپاره وسایل هم الخدمت ډونر سره خبره اتر وکړي.
وسایل بیا موږ د هغې انوګریشن وکړو. هغه الحمدلله زموږ څومره سنټرې شروع شوي دي نو هغه مسلسل روانې دي، زیاتېږي کمیږي نه، نه ختمو. ځکه چې دا خو موږ باندې یو ریسپانسیبلټي راغه، یو ذمہداري راغه چې اوس دا ماشوم موږ سره د خپل فیملی رخنه دا یو امانت دی. د پراپر تعلیم او د صرف تعلیم نه، د هغه غذا کې سټیشنري کپړې د هغې یو سنټر چې کوم ریکوایرمنټ په ایجوکیشن کې ټول د دې ماشوم زموږ په ذمه وي. او بیا د دې لپاره مختلف پکنیک ټورز چې کوم ماشومان پکې موږ ته اندازو شي چې دا شوق ساتي او د کې پوټنشل شته دی نو هغه بیا کېده د سکول سیستم یې جوړه کړو. او چې کوم دی چې ټیکنیکل راغلی شي نو کوشش کوو چې چاته ټیکنیکل کورس په هغه وکړو. صحیح، ډېر ښه. څنګه چې اوس د کووډ-19 یو وبا راغلی، په دې کې تاسو داسې لکه الخدمت فاونډیشن چې د هغې څه کړي دي خلکو دپاره، ماشومانو دپاره څه پلانینګ، څه داسې یو پراپرلی تیاری کړې ورته؟ ایز ا هول خو الخدمت فاونډیشن دا ټول کووډ کې د الله په توفیق سره دا دعوې سره ویم چې په دې خیبر پښتونخوا کې ته بالکل د حکومت سره څنګ په څنګ په فیلډ کې ولاړه وه فرام د فرست ډے. او د هغې زه تاسو سره یو مثال در کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د کووډ پیشنټ لومبنی سنټر پولیس سروسز هسپتال و. دا به ستاسو علم کې وي سرکاري طور سره چې بار تیر کال مارچ نه دا افیشلی نه په دې کووډ هسپتال پولیس سروس هسپتال چې کوم سرکاري هسپتال سیکرټریټ دننه صحیح د دې لا لومبنۍ شپږ میاشتې د دوی په ریکویسټ باندې الخدمت فاونډیشن دا کمپین موږ سټارټ کړو چې دې هسپتال چې څومره پیشنټ د کووډ هغې ته خوراک روزانه ډیلی 3 وخته چونکې دې سره خوا کې هوټل نو د هسپتال ایم ایس ډاکټر فخرالدین صاحب موږ ته ریکویسټ وکړو چې موږ سره هوټل نشته، که کورونه راځي هغه ټایم دا خط شوه چې کووډ پهلو نشي دی سره. نو الخدمت فاونډیشن دا رضاکارانه طور فری اف کاست دا لومبنی کمپین چې موږ هغه د بظاهر هسپتال د خطرې ځای خو موږ والنټیر زموږ سیټ اپ دا کار شروع کړو ټول پیشنټ ته پلس د هغه سره چې کوم اټینډنس و هغه ته به دا خوراک مو شروع کړو. بیا هغې نه پس ته آګاهي همدې سره سره پیرل په سوسایټۍ کې آګاهي چې شروع کې کم کلي کم علاقې ده چې لاکډاون هغه دې ته فوډ رسول 1,70,000 فیملی ته تیر کال کووډ دوران کې به مونږ فوډ پیکج رسولی 1 لاک تقریبا یو اندازه چې تیر کال مونږ کووډ په کمپین کې 1 ارب 45 کروڑ روپو الخدمت فاونډیشن دا کارونه مختلف هغې کې ماسک ډسټریبیوشن و، هغې کې پی پی ایز ډسټریبیوشن و، هغې کې مونږ پېښور نشتر آباد هسپتال کې مونږ د کرونا ټیسټ دپاره پی سی آر لیب شروع کړو. دا زموږ ډېر لوی او لیب هم داسې جي شروع کړو چې شروع کې چې کله د دې کووډ ټیسټ په 8,000 او 9,000 په عام دغه کې هسپتالونو کې الخدمت 4 او 3,000 3 او 4,000 دا موږ دغه کو داسې انټي باډي ټیسټ 500-600 روپۍ چې کم په مارکیټ کې باندې 1900 2000 نو ډېر لوی فرق سره د خلکو د سهولت په بنیاد باندې موږ تیر کال پی سی آر لیب شروع کړو. بیا اوس 3-4 میاشتې مخکې د کورونا دریم لهر چې شروع کړو او په ال آر ایچ کو په کې ټي ایچ کو ایچ ایم سی کې او صوبي غټ هسپتالونو کې ځای بنو. نو الخدمت فاونډیشن موږ دا هم طے کړل چې موږ د خپل کووډ هاسپټل شروع کړو. هغې دپاره ایچ آر ریکوایرمنټ او نور ټول الحمدلله موږ پوره کړل او دا تیر د دریم لهر کې مونږ پېښور کې نشتر آباد هسپتال سره خوا کې بل ځای کې ټچ ځای کې مونږ کووډ هاسپټل شروع کړو د 45-40 بیډ هاسپټل هم په ډېر ښه طریقې سره الحمدلله سی پیک او وینټیلیټر پورې سهولت پکې دی. اوس بیا د څلورم لهر کې د لغه اخبار زموږ هاسپټل زموږ ایچ آر زموږ پوره ټیم زموږ امبولانس هغه لګیا دی د عوامو په خدمت کې په ډېر ښه ترتیب سره. او بیا هلته تاسو چې دی نو فری اف کاسټ ورته هیلپ کوئ که نه؟ هیلث کارډ سره رجسټرز خو هغه نغه شو خو چې کوم ځای کې مونږ په دې پوهېږو چې هغه فیسیلیټي ورته نه وي نو هغه بیا ډېر داسې ویلی شي چې کم فیس سره د هغه سهولت مونږ ورته که داسې یو مریض مونږ ته راشي کووډ کې جنرال به زموږ په هاسپټل ته چې بالکل ورسره سني نو هغه هم د هغې ترتیب مطابق ډیل کوو. صحیح. د فنډس حوالې سره تاسو موږ ته وایي چې دا تاسو سورسز چېرته نه پیدا کوئ ول چې دومره غټ کارکردګي او تاسو چې څومره ورکرز کار کوي نو دې دپاره خپل یو خاص بودیجه پکار دی هغه تاسو چېرته نه پیدا کوئ؟ څنګه موږ تاسو ته وسایل د الخدمت فاونډیشن دا چې زموږ د والنټیرز هم سیټ اپ دی. صحیح. د دې صرف دا کار نه چې موږ ته یو پروجیکټ راشي منصور هغې لاندې تکمیل په ګراوند کې ایگزیکیوشن بلکې ورسره وسایل پیدا کولم. موږ د 9 سیکټورو کې کار کوو د 9 سیکټر مختلف ډونر سره شیر کوو ترو میډیا هم دا تاسو سره دا ډسکشن دی. نو د دې ډسکشن کې زموږ دا مد نظر چې سوسایټۍ ته او عوامو ته موږ د الخدمت فاونډیشن ته رخ مخې ته راشي. بالکل. الحمدلله په ګراوند چې کله دا اوس کووډ کې زموږ امبولانس ښکاره شو زموږ په کووډ هسپتال ښکاره شو موږ پی سی آر لیب ښکاره شو نو دا ټول داسې چې دا ریفلیکټ کېږي سوسایټي ته او څوک هم چې د الخدمت سره په څه طریقې سره واسطه راغی هغه د الخدمت بینیفیشري جوړ شوی دی دا زموږ ډونر دی. ورسره لوی لوی ښارونو کې مونږ چیریټي ډینر هم کوو خلکو ته هم ځان رسو. خپل چې کوم یو ځای اوس ډي خان کې ریسنټ 2 میاشتې مخکې یو پروجیکټ مونږ وکړ هلته پوره یو کلی چې 2000 آبادۍ کلی و دا یو هسې سکسس سټوري په طور سره صحیح صحیح د کولاچۍ نه خوا
هغې کې د خلکو به او زناورو به د یو ډنډ نه اوبه څښلې هغه چېرته میډیا به تاسو سره موږ شیر هم کړو الخدمت فاونډیشن هلته 16-20 لاک روپو به 16 نه 20 لاک روپو یو منصوبه د اوبو وکړه او هلته هغه 2000 آبادۍ کله چې دغه مستفید دا یو اگزامپل مې تاسو ته درکو صحیح نو دا سوسایټي دا ګوري داسې د آغوشونو یو لوی سیټ اپ دی د ارفنیجو د هغې یو لوی سیټ اپ دی د هسپتالونو لوی سیټ اپ 91 امبولانسو سیټ اپ دی د الخدمت فاونډیشن 10 د هغې ایمرجنسي نمبر دی نو د جون داسې یو شعبه هم نشته دی چې هلته کې مشکل راشي او الخدمت دیني موجود حکومت او سرکار خو ځکه موجود هغه بنیادي ریسپانسیبلیټي صحیح خو ډیزاستر راغلی دی که زلزله راغلی په دې وطن الخدمت هلته موجود دی که بم دماکې وي په دې پېښور کې الخدمت فاونډیشن هلته موجود دی که سیلاب راغلی دی او که نور آفتونه راغلي دي نو الخدمت موجود دی نو دا خو سوسایټي ګوري که نه تاسو هم ګورئ خلک هم ګوري نو دا از خود زموږ رضاکار هم جوړ شي دا خلک او دا الخدمت سره ډونیشن وکړي نو موږ د الله تعالی شکر ادا کوو چې دا لوی اعتماد دی که دا تاسو ته ما چې څنګه کوویډ په یو کال کې 1 ارب 46 کروڑ یا دومره روپو د الخدمت اکټیویټیز وشو خو دا د عوامو اعتماد و ادروایز خو مشکل شي که نه ډېر ښه خبره تاسو وکړل اکثرا ارګنایزیشن جوړیږي د دپاره چې فنډز وغیره راټول کړي خو بیا هغه فنډز یو دوه اکټیویټي نه پس چې دی د هغې کار څومره چې کارکنان وي هغه خپل جیبونو کې اچوي الخدمت کې چېرته په دومره کلونو کې داسې څه واقع شوی دی یا نه حقیقت به وایي تاسو نو ظاهره حقیقت خو میډیا عوام هر څه الخدمت ابزرو کوي صحیح او یو داسې سوسایټۍ کې ته کار کوي چې هغې کې ته یعنې هر ټایم یعنې د یو آفت یو مصیبت هم د پاکستان او زه د علاقې داسې نه چې هلته الخدمت موجود نه جی او د رضاکارو یو ډېر لوی سیټ اپ دی ما تاسو ته وایي چې موږ ته یو ایج دی تاسو به په دې باندې کېدای چې حیرانتیا خبره وي چې الخدمت فاونډیشن دا هم د الله په توفیق سره دعوی سره چې دا واحد ارګنایزیشن په دې سنس کې چې دا ډیر کم ایډمنټ کا سر ټول کارونه کوي سالانه چې زموږ کم اډیټ کیږي نو هغې کې 5%, 6%, 4%, 7% دا زموږه بیلو 10 دا زموږ ایډمنټ کاس راځي دا ځکه ممکن شو چې دې سره پیرل د والنټیر ډیر لوی سیټ اپ دی چې هغې کې خلک د الله تعالی د رضا په تصور سره او د مخلوق د خدمت په تصور سره دا ټول کارونه کوي صحیح نو هغې کې اډیټ یو سیستم دی زموږ جوابدهي شته دی په انټرنل اډیټ دی ایکسټرنل اډیټ دی او عوامو ته او ډونر ته ریپورټینګ کیږي پکې نو بل د خدای د یاري تصور پکې د الحمدلله موجود دی نو دا دومره ډیر زیات بیریر ته لګېدلي چې هغې کې د دې خبرو ډیر کم گنجایش و چې خدای مکه هغې کې فاینانشلی څه ایشوز پکې راشي یا پراجیکټ ختم بلکې دا ورځ تر ورځه که خدای پاک دې له ګروت ورکوي وده ورکوي نو دا خو ظاهره خبر څه ګراوند باندې اکټیویټیز دی ریالټي ده حقایق دي خدمت دی نو ځکه ورته دا دومره دغه میلاویږي سکوپ میلاویږي د ډرګس ختمولو دپاره یا چې کوم نشي حالت زیاتر نن سبا موږ ګورو ځوانان پکې ډېر زیات اخته دي سپیشلی په ایجوکیشنل انسټیټیوټ کې دا څیزونه چې دي کل عام روان دي دې دپاره آیا خدمت څه کار کړی دی چې د دې روکتام پکې وشي موږ سټارټ د پېښور نه واخیستو یو څو کاله مخکې چې کم ریهیبلیټیشن سنټر ډرګ ریهیبلیټیشن سنټر موږ جوړ کړو خپل الخدمت هسپتال نشترآباد سره او هغه بنیادي د هغې وجه همدقسې یو سټوډنټ وه یونیورسټۍ سټوډنټ وه فیمیل وه چې هغه آیس شکار شي او بیا هغه ترو عدالت هغه الخدمت ته په حواله شو بیا د هغې علاج موږ وکړو هغې نه پس ته موږ دا چې دا زموږ سوسایټۍ کې ډېر لوی وبا په صورت کې موجود دی او په خصوصا الیټ کلاس کې او اعلی تعلیم یافته طبقه خلکو کې ایجوکیټډ فیملیز کې دا ډرګ او دغه چې دی په خصوصا آیس نو بیا الحمدلله الخدمت دا سیستم شروع کو اوس هم زموږ دلته سنټر چې کوم دی هغې نه ډېر لویه پیمانه باندې خلک مستفید کیږي ریکوري ریشو ډېره ښه ده ډېر کم قیمت باندې ډېره ښه ریکوري ریشو باقاعده هلته هاسپټل لیب ورسره موجود دی هغې کې د هغې د امورو حوالې سره چې کوم نفسیاتي ډاکټر ضرورت هم ورته موجود دی علاج هم دی کونسلنګ هم پکې کیږي هر اسپیکټ سره هغه انشاءالله دا زموږ کار دی باقي ډرګ بندول د هغې سپلای دا خو د ریاست کار دی زموږ د ایسي د بطور یو ویلفیر ارګنایزیشن چې څنګه موي د وطن د دغه شعبه داسې هر هغه شعبه چې هغې کې ضرورت وي د خدمت نو الخدمت به تاسو وینئ په میدان کې ډېر ښه دا ووایئ راته چې آیا حکومت ستاسو په دومره کارونو کې تاسو سره مرسته څه کړې یا تاسو کله هغې نه هیلپ غوښتی دی یا نه ظاهره خبره مونږ خو کوارډینیشن سره کې ایشوز خو ډېر دي مونږ ته چې هغې کې مونږ غواړو چې د حکومت مرستیا دې مونږ سره تیر کال ډرګ تیر کال کرونا چې دا کوم پوره کمپین و هغې کې زموږ حکومت سره یو کوارډینیشن و وزیر صحت سره وزیر اعلی ټولو دغه سره خو زموږ مستقل کار دی مونږ خواهش دا دی یعنې دوه پراجیکټ داسې دي ستاسو په ذریعه زه حکومت ته هم که څوک کتونکي دي او ابزرو کوونکي دي ته هم دا
یو دغه شته دی چې موږ په دې پېښور کې یو سټیټ اف دی آرټ یو ښه هاسپټل چې هغه د ټرانسپلانټ دپاره زموږ د خواهش دی هغې باندې مشوره کېده چې دا جوړول غواړو زموږ دا خواهش دی چې په دې حیات آباد کې دې دپاره 20-30 کنالزې حکومت موږ ته راکړي څنګه نورو ادارو له ورکړی دی هغه یو جاین وینچر هم کېدی شي دویم موږ یو ډیزاسټر سنټر جوړول غواړو پېښور کې د ټولې صوبې دپاره او دا هم د ریاست په کار راځي هغې ډیزاسټر سنټر کې به د ټولې صوبې نه هر میاشتې هر هفته خلک راځي ټرین کېږي به بنیادي د ریسکیو حوالې سره فرسټ ایډ حوالې سره ټریننګ به کېږي دا یوت به موږ ټرین کوو د یونیورسټیانو یوت به ټرین کوو جنرل یوت به ټرین کوو که خدای مکال د سبا یو آفت راځي نو په ډومبني سټپ باندې به دا خلک موجود وي د دې دوو لپاره موږ ته ځای پکار دی جوړول او دا چول او مینج کول به خدمت کوي خو که دا حکومت سپورټ کړي دا د ریاست د حصې کار مونږ کوو نو پکار ده چې ریاست دا دې کې فیسیلیټیشن یو عمل وکړي او باقي زموږ د کووډ کې د تقریبا 34-35 څومره ډسټرکټ دي د ډي سي سره د اے سی سره سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره میډیا سره او کنسرن څومره او ټي ایم ایس سره هیلث ډپارټمنټ سره ټول سره زموږ کوارډینیشن او د څومره اکټیویټیز ما تاسو ته ذکر وکړو په دې ټولو ډسټرکټو کې دا ټول حکومت سره په لیزان سره په رابطې سره شوي دي او حکومت هم چې کله په ډیزاسټر یا سخت وخت راشي نو خدمت ته آواز کوي خو موږ وایو چې دا مستقل که ترتیب ورته میلاو شي نو دا د ریاست په خیر هم دي عوامو ته هم زیات بینیفیټ ورسي هر چاته ته خیر رسي همداسې ده راته ووایه چې مستقبل لپاره تاسو څه نور پلاننګز دي لکه اووه سیکټر تاسو خبره وکړل آیا د دې دایره چې دی هغه تاسو لویول غواړئ یا نه دا اووه سیکټور کې تقریبا د ژوند د ټولې شعبې راځي یعنې تاسو وایي کوم یو شعبه تاسو سجست کوئ چې هغې کې الخدمت له موجودګي پکار دی نی پکې فار ایگزامپل تیلیسیمیا کې موږ موجود یو سټریټ چلډرن کې موجود یو ډیزاسټر کې موجود یو هیلث کې موجود دی امبولانس سروس زموږ الحمدلله ډېر یو فعال نیټورک دی نو په دې ټولو کې زموږ ایشوز هم شته دي موږ ته وسایلو مسله هم شته دی موږ ته د ټریننګ مسله هم شته دی زموږ کوارډینیشن هم حکومت سره په دې کې زموږ سره پکې ایشوز شته دی نو فیوچر پلان هم دا دی چې زموږ غوش په نوم سره ارفنیجز دي دا په ټولو غټو ضلعو کې دا یتیمخانې دي صحیح دا موږ تقریبا 15 ارفنیج په ډی ای خان کې په پېښور کې ډیر کې کوهاټ کې او په مانسهره کې دا شته دی اوس به ان شاء الله د 15 ورځو کې په چترال کې د غوښ افتتاح کوو بلډینګ زموږ جوړ شو په هریپور کې افتتاح کوو بونیر کې په کار روان ډیر ښه غوښ باندې کار روان بونیر کې ال د جوړیږي ان شاء الله داسې مردان او 400 زموږ هدف ته ثوابای کې دې اړخ ته موږ روان یو نو دا هم د ډونر ته موږ دا وایو ستاسو په ذریعه سره چې څوک زموږ کتونکي دي چې د یتیم کفالت کې الله تعالی ډېر خیر دی نو زموږ یو آغوش کې 200 یتیمان وي ګوره اکثر موږ ذکر کوو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه یتیم کفالت کوونکي به جنت کې داسي نو دومره به یوځای وي دا خو زموږ هر چا خواهش دی چې دا جنت دې هم راته راشي الله دې راکړي او نبی صلی الله علیه وسلم رفاقت به راکړي نو دا یتیم کفالت د هغې د ټولو نه ښه ذریعه ده په پاکستان کې 40 لاک نه زیات یتیمان دي 40 لاک نه زیات زموږ په خیبر پښتونخوا کې دا یو اندازې تر مخه 4 نه 15 لکو نه زیات یتیمانو تعداد دی یعنی هغه ماشومان چې پلارانې وفات شوي دي او پلار زموږ په سوسایټۍ کې د سورس اف ارث وي انکم وي تربیت هم ورسي نو الخدمت فاونډیشن 14800 نه زیات یتیمانو کفالت کوي په پاکستان کې او دا چې د یتیمانو د کفالت د لحاظ سره د ټول نه غټه اداره ده یعنی په یو سیکټر کې زما د خبرې غرض دا دی الخدمت په 7 سیکټر کې کار کوي په یو سیکټر کې بیا د ټول نه غټه اداره ده دا 14800 بل یو اداره په دومره تعداد کې د یتیمانو کفالت نه کوي نو ورسره زیاتیږي یو یتیم کفالت د آغوش نه هټ کر مونږ ورته فیملی سپورټ پروګرام وایو دې کې ماشومان جنکیان هم شامل دي الکان هغه 4000 ماهانه دی 48000 سالانه شو څوک موږ سره تعاون کول غواړي یو یتیم کفالت کوونکی که تاسو کول غواړئ تاسو ته هم دا وایم نو 48000 سالانه 4000 ماهانه یو یتیم په سر باندې شفقت لاس کې داغه د پیکج کې داغه سبق داغه خوراک داغه لباس دا ټول پکې انکلوډ دي بالکل ورسره چې دی نو صدقې جاریه هم کیږي دا لپاره چې صدقې جاریه یعنی چې هر چا څوک ډونر دی جوړ شي هغه لپاره آخرت کې هم او دنیا کې هم یو خبر تاسو ته زیاته وږي دا کنسپټ چې مله 2012-13 نه دا کفالت پروګرام شروع کړو سوچ هم دا چې تاسو له خدای پاک څومره بچي خپل درکړي دوه درې وي نو څلورم به سره یو یتیم که که نه بالکل همداسې ده نو چې ستا د بچو دپاره به د آفتونو نه مصیبتونو نه دا د الله تعالی د هغې دپاره یو ذریعه وګرځوي بل دا چې ته د درو ماشومانو کفالت کول چې وای نه بله مو که څلورم بالکل اجر هم ډېر زیات رسېږي او څنګه موږ دا خبره وکړو چې صدقې جاریه دی ستاسو ډېر زیات مننه هیله ده چې زموږ کتونکو ته دا خبرې ډېر زیات مؤثر ښکاره شوې وي کتونکو د پېښور نیوز وخت همدلته پای ته رسېږي د نور معلومات او اپډیټ دپاره خیبر نیوز سره اوسئ